ګل چاھت ډانسونه پریخودالہ او تبلیغ کې لاړلو. راځئ مینهوالو چې دې لاخر په خوب کې داسې سر راغلو چې دا ډانسونو نه توبه ویستله او په تبلیغ کې لاړ. ټول معلومات په عزتمنو تاسو ته ګل چاھت په دې ویډیو کې راکړو. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانه وښایئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مشهور ډانسر ګل چاھت چې څه ورځې مخکې خپل ملګري سره هم لانجه راغلې وه چې وهلی او ټکولی و، چې بیا په سوشل میډیا باندې ډېرې چغې وهلې وي چې ما سره ظلم روان دی او ما ته د مرګ دمکینې میلاویږي. چې عزتمنو هغه لانجه ختمه شوله نو چې ګل چاھت به ویلې چې ما سره ډېر مال دولت دی، هغه دولت ما نه لاړو او د هغې دپاسه ما ته د مرګ 3 ورځې تبلیغ کې تېره کړې. چې راغلو نو د ډانسونو د هر څه نه توبه ویسته او ویې ویلې ما ته په ټول عمر کې داسې خوشحالي نه وه محسوس شوې چې ما ته څنګه په دې 3 ورځو کې محسوس شوله. هغه ډانسونه ځکه پرېږدم چې د ما ټول عمر کوی خو زه ته مې څه سکون نه میلاوېدلو. 3 ورځې مې په تبلیغ کې تېره کړې او د زړه سکون مې او ښه خوشحاله زندګي مې وه او هر سړي مې ښه عزت هم کولو. ښه خبره ده عزتمنو چې داسې نیکې لارې ته راواوړي. الله تعالی دې وکړي چې د دې نه نور هم ښه شي، چې 4 میاشتې ولګوي او داسې د نورو ملګرو ته دې دعوت ورکړي چې د دغه غلطو لارو نه دې راواوړي او ښه لارې ته دې مخ شي. نوالو د دې په اړه باندې ستاسو څه خیر دی، حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د څه عزتمنو نننۍ معلومات د دې د نوي معلوماتو لپاره سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانه وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.